بسم الله الرحمن الرحيم. باب احب الاسماء الى الله وقول الرجل لصاحبه يا بني. باب د بیان د هغه نمونو جگہ الله ته ډیر خوښ دي. احب الاسماء الى الله حدیث کې راځي چې احب الاسماء الى الله عبد الرحمن عبد الله دا خنونه دي. دا حدیث على الرأس والعين بصر وچشم دا حدیث ډیر قیمتي جمله ده د ایمان په تازه کې. خو عالمگیری لیکلي دي چې داسې اسماء چې د هغې په ترخیم باندې د هغې په تنقیص د الفاظو باندې معنا خرابېږي، هغه نمونه اخل مناسب نه دي. او لکه دې زمانه دا تجربه وشوه چې یو شی نوم عبدالرحمن نو خلق ورته رحمان وایي، او عبدالشکور نو خلق ورته شکورې هم وایي، رحمانې هم وایي، عبدالوهاب نو وهابې ورته وایي. دې لپاره دا مسئله ده چې محبوب نوم الله ته عبدالرحمن دی، او الته عالمګیري لیکلي دي چې عبدالرحمن نوم خل مناسب نه دی. نو ته به د هغې څه معنا کوې؟ الله ته زما خپله توجیه دا ده، الله ته محبوب نوم هغه دی چې ویل کېږي پورا عبدالرحمن، او چې کله عبد ته لرې کې رحمان وي نو دا نوم ښه نه دی، ځکه چې دا خو صفت د الله دی. وقول الرجل لصاحبه یا بني، او جواز دې خبرې چې یو سړی د ځان نه کشر ته به چوړی وي، دا خبره جایز ده. جی به قال حدث صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدث ابن المنكدر عن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمي ابنك عبد الرحمن. ګوره جابر سے فرمایي چې پیدا کړی شه د یو سړي غلام، یعنی زمونږ یو مرګره او چې دغه زوی پیدا شه، فسماه القاسم، دغه د خپل زوی نوم قاسم کې خدا. فقلنا لا تکنیک ابا القاسم یا لا نکنیک ابا القاسم، تا خود زوی نوم قاسم کې خود هم بتا ته ابو القاسم نه ویو، ځکه چې دا خود پیغمبر سیب کنیت دی. ٹھیک شو کنه؟ ولا کرامتا، او نشته تعالی را کرامت په خلو د نوم د زوی قاسم. فاخبر النبي، په دې چې کله پیغمبر سے خبر کړي شو، حضرت سمی ابنک عبد الرحمن. چلو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي قال هو انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ګور دا مخکې مسله موږ په بخاری اول کې ویلا چې لکه څه زمانہ دا و چې نبی علی السلام فرمایي زما په نوم چاله نوم مې دی، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لارې ته یو سړي چاته واده کو محمد، نبی علیہ السلام یې سوې ویجتا ته نه. نبی علیہ السلام فرمایي چې لا تصموا باسمي. خوشوي بیا د پیغمبر علیہ السلام زوی چې پیدا شو قاسم نومو، حضرت ابو القاسم کنیتو ویل کې دی شو. یو خلق به یو بلتا حضرت سے مخکې وی یا ابو القاسم، نبی علیہ السلام فرمایل چې زما نوم چاله مې دی. یو روایت کرا دي چې زما کنیت چاته مو وای. بیا علماء په دې باس کې چې لکه محمد نوم مخلوق تا، یعنی امت ته خل جایز نه دی. دا کنیت ته بالقاسم د پار د چا د پار جایز نه دی، لکه اوس کوم دی جواز دی آی وخت نو. البته بعض علماء دا خبره کوي چې اسم محمد وی هم کنیت هم ابي القاسم وی، دا مناسب نه دی کہ کنیت ابي القاسم وی نو اسم د محمد نی، او کہ اسم محمد نو اولاد کې نوم قاسم نه دی چې د مکننا په ابو القاسم نشي. چلو قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر قال ولرجل منا غلام فسماه القاسم فقال لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي
به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريره قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فاسماه قاسما فقلنا لا نكنيك بابي القاسم فاسماه فسماه دا دوار نکتی دی ولا ننعمك عينا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ولا ننعمك عينا او منګه پدیس تاسترګي نه یخول غواړو یعنی استاد سترګو تعریف موږ نکو خوشاله دینا معنا. فقال اسمي ابنك عبد الرحمن باب اسم الحزن. باب دې په بیان دا عدم خوخوال دنم الحزن زګه کته حزن د زوی نوم شته او چې کله تا کو تر راځي ته جال حزن راغی هم دا سنم اخذ جائز نه دي. خرج الحزن شین لا خیر دی خو جال حزن دا مناسب نه دی. حضرت فرمایا چې نوم د حزن نه دی. جی قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابيه ان اباه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمه قال حزن قال انت سهم قال لا اغير اسمه قال انت سهل معنا دا چې ته حزن نه ستانو سهل دی. سهل سهيل دا نمون آسان دي. جاء سهل تفاولا خدای آسانتیا رااله ٹھیک شو کنه نو حضرت ته لګستانو سهل دی اغي ورته پختونو کنه لا اغير اسما سمانيه ابي زنه په دو مخبل نوم چې مال کومور پلاريخي پلارات مور پلاراتا حزن اخه دي زده مور پلار نوم نه بدلوم. نو حضرت تو فرمایل قال ابن مسیف ما زالت الحزونه فينا بعد ونشوي نو چې دې حزن خپل نوم بدل نه ک نو داغه نه پس زم په دې کورونو کې همیشه خزونتو معنا پریشانی وا غمی غم. چلو به قال حدثنا علي بن عبد الله معلومه شو چې بعض اسماء کی تاثیر وی یعنی کہ اللہ صریحی. عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابيه عن جده بهذا باب تحويل الاسم الى اسم هو احسن منه. مخ چراغ چې حزن بدلو په سهل سره وزلته مسله ذکر ک چاله ک یو نوم بدلې په خنوم باندې داخله لکه موږ دلته یو طالب او داغي نوم زیارتمانو او ډیر قابل المات ته لکه دانوم بدل کا زیارتمانه زکه ثواب یا خلک در په توي چې نو زما پلانوم مال اخه په دی او چې د زیارت امن ورکړي خو ځکه زمونږه نورونه نو بچي زه بچو نوران زیارت امان دی زیارت امن ورکړي دا خالص شرکی نوم دی ونه شو کنه انو دغه زیارت امان خو کنه نو معلوم امان الله کې خو هغه بیا دې لوی عالم امان الله مرسبه دې خطیب سے دلاته امان الله مرسبه یو ځل ماته ملاجو شکر چې نوم دې را بدل کړو خلک را ډیر تعریف کوي کله بیا به خلکو چې زیارتمان مولوی سي کنه نو ما به توحید نشو بیانول خلق ونوم دي شرکی ته متوجه تاسو کا نوم خبر دل غواړي. به قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حزم الساحل قال وكان بالمنذر بن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وابو اسيد جالس فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فامره بس ګوره توجه کا وخان ابل منذر اوتیا بالمنذر ابن اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم منذر راویست د نبی علیہ السلام څخه حين ولد چې د پیدا شو فوضع ولا فخذه حضرت کې نو د خپل پتون ابو سید جالسون ابو سید ناسو فلهي النبي صلی الله علیه وسلم پس مشغول شه پیغمبر علیہ السلام په یو بل کار باندې یا فلح النبي صلی الله علیه وسلم بشین بین یده فامر ابو سید بابنه حکم یو ابو سید تخبل زی فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم نو پس توجه پیدا شو د پیغمبر علیہ السلام فاستفاق افاقا ہوش مراد نه وایما توجه پیدا شو د حضرت چې دا پیغمبر علیہ السلام د پتون نه چوچت ک نبی علیہ السلام ورته توجه پیدا کړه ولکه ولی فقال نبی صلی الله علیه وسلم انا صبی فقال ابو سید اب لبناه یا رسول الله مگر لرک بدل ک دې زنه د الله پیغمبر حضرت مسمو قال فلان
قال ولكن اسمه منذر فسمى يومئذ المنذر نم بلو حضرت منذر نم کی خدا جی. به قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن ابي ميمون عن ابي رافع عن ابي هريرة ان زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اسمه برة وكان برة نيكي جال برة وخرجت البرة حدث زانم بدل کا. قال اخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست الى سعيد بن المسيب فحدثني ان جده حزن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل انت سهل. قال ما انا بمغير اسما سمى لي ابي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونه بعد باب من سمى باسماء الانبياء. وقال انس قبل النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم يعني ابنه. ګوره باب د بیان د هغه چا یعنی جواز د دې خبرې کې یو سره خپل اولاد ته نوم کیدی نوم د پیغمبرانو د پیغمبر نوم کیدی ابراهیم اسماعیل خوشګانا عیسی موسی نو دا جایز دی. مثلا نبی علیہ السلام قبل النبی صلی ابراهیم بس یعنی ابنه نبی علیہ السلام خپل بچی تا ابراهیم نوم اخاو او ابراهیم دا نوم د پیاو د پیغمبرو جی. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل قال فقلت لابن ابي فرأيت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا ولو قضي ان يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده. مطلب دا چې ما خپل دوی توي ابن ابي وفات توي رأيت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم تا د نبی اسلام زوی ابراهيم قتلو هغه نه ماته صغیر بچپن کې مړو ولی اوس ولو قضیه ان یکون بعد محمد صلی الله علیه وسلم کی چره فیصله ازلی تقدیری شوه وی په دې خبره چې د محمد رسول الله نه بعد نبی شته دی ناش ابنه نزیبه بچپات شو خو د الله مقصد داو غرض داو چې د نبی پاک نه پس بل نبی نشته دی بلکې د نبوت په تصورم چاله کتل جایز نه دی. نو بدری حکمت بچے په بچپن کې وفات شو ولكن لا نبي بعده. جی. قال حدث سليمان بن حرب قال حدث شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء قال لما مات ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له مرجان في الجنه. پس هغه مړ شو نو پیغمبر علیه السلام د ماری قبطی په خوشاله کې هغه په تسلی کې وی چې ان له مرجان في الجنه الله دې لپاره د پيو تنظیم په جنت کې کړی دی. معلومه شو چې ماشوم په بچپن کې مړ شي نو الله ولا په جنت کې د پوهې تنظیم کوي. سبحان الله. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن الانصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فانما انا قاسم اقسم بينكم. وروى انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قاسم ما اقسم بينكم لذلك مال الله تداوج اقسم بينكم مال الله واحکام الله څنګه چې مال تقسیمون داسي احکام تقسیمون. به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا ابو حسين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكلوا بكنيتي ومن راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل بصورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ قد مر في اوائل الكتاب. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سمد عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكوا بتمره ودعا له بالبركه ودفعه الي وكان اكبر ولد ابي موسى. داد ابو موسى سے مشران اولاد کیوں جی. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زايد قال حدثنا زياد بن علاقه قال سمعت المعينة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم. رواه ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب تسمية الوليد. باب تسمية الولد ولید کنا ولید معنی باب د بیان د جواز د حدود نم الولید ولید خاصم ولید دګنا او که معشوم ته د ولید نوم کېدم دا جایز دی. به قال حدثنا ابن نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه من الركعه قال اللهم انجي الوليد من الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشهد ومتعتك على مزر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. باب من دعا. امام بخاری چې دا باب کې خود چې الک خپل بچی ته ولید نوم اخوده شي اصل کې د یو خبرې ضعیفه
مشوره دغه تردیدو بعضی کروات کې راځي چې او سړیو دغه نوم ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تاسو دې له نوم د فراعنه او د مصر خنه مغینه معلومه شو چې الګ ولی نوم چاله خل جایز نه دي امام بخاری باب قائم کړ چې دا جایز دي جی باب من دعا صاحبه فلقسم من اسمه حرفا وقال ابو حاتم قال ابو هريره قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هر باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا ګورا باب د په بیان دي کې یو سره چاته نوم واخلي او په وخت د आवाज کولو دغه نه یو حرف کم کی نو دا جایز دی خو ځکه دا خبره چې تنقیس د حرف په دوه طریقو سره لري یو دا دی چې تنقیس د حرف سره تنقیس د معنا او تصغیر راځي دا جایز نه دی الا ان کې مقصد محبت وي او کې مقصد په تنقیس د حرف سره تنقیس المعنا ناراضی نو جائز دی لکه یا اباهر زکه چې هوریره خو تصغیر د هر دی هر پښته وي پښوته وي کنه هوریره پښومړی ته وي ریاض یا اباهر نو دا معنا شو هي د کامل پښوب دارا یا باوریرا اې د پښومړی پلارا نو پدې کې معنا زیات ده کم نه ده جائز انا دار شو وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا یعنی اصل کې یا عائشہ ده کنه نو اخر کې تا چې بدلیږي په وقف کې ها هغه بدل کړ یا عائش مان اے جون تیرون کیا نو معنا کامل معنا دا جی هذا جبريل يقرئ السلام قالت عليه السلام ورحمه الله قالت وهو يرى ما لا حضرت عائشہ وهو يرى جبريل موږ لګوري ما لا ارا چې موږ نه وینو معنی جبريل ویني هغه شی چې موږ نه وینو مطلب یې څه شو جبريل دار څخکار موږ ته نه ښکاری جبريل ته خو ښکار شو زما ته سلام وې زما ته سلام وې ما ته نه ښکاری تاسو ورته وعلیکم السلام ٹھیک شو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي طلحه عن انس كانت ام سليم في السفر وانجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انجش رويدك سوقك بالقوارير رويدك په دمکا روانول د سورلو په شیشو سره آرام سره د شیشه مات نشي او د شیشو نه تعبیر شیشو نه مراد مستورات دي باب الكنية للصبي قبل ان يولد للرجل باب دې په بیان د کنیت په نوم د ماشوم مخکې د دې نه چې پیدا شي هغه لپاره سمان قبل ان یولد للرجل مخکې د تولید د رجل مان لکه یو سړی لا اولاد نشته لري او تاغي ته مخکې یو کنیت باندې مکننا کینو دا جایز دی اکثر طالبانو کې دا سوي چې اول نه واده کړنه نور ځان ته بده د وخت نه سر لقب کیږي سکونه تا ځان ته کې نه زستا کونه ابو الخير شو او کنه ابو الخير خو کونه ته کنده خیر لاري بس نو اوس لکه چا بچی وینه او مخکې ځان له کونیت کیږي نو دا جایز دی جی قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو الوارث عن ابي التياح قال انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وكان لي اخو يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا و پیغمبر علیہ السلام د ټول خلق نزيات بهتر اخلاق والا وكان لي اخ زما يورورو يقال له ابو عمر ایت ابو عمر هغه ماشوم بچو لالو به مو به کوله قال احسبو فتیمون یعنی ګمان کوم په دې خبره چې دیم فتیمان پوښي اله د پيو نه جدا کړی شو وکانه ذا جاء کله چې حضرت راغی قال وی حضرت یا ابا عمر دا کونیت شو ماشوم بچی دی ابا عمر ورته ما فعلن غیرو سشوا بلبل دی سوکر بلبل استا بلبل امرد شوا او ماشوم خفاو یا با عمر ما فعلن غیر سشو بلبل دی
كان يلعب به فربما حضر الصلاة. وای نغرون دا بلوا کان یلعب به چې دې ورسره به کولې فربما حضر الصلاة کله چې به تیم نږدې شو او فی بیتنا غبزم په کور کې فیامر بالبساط الذي تحته خوشکر امر به کو هغه بچاونې ته لې چې دې لاندې بو فیون کسو وینزخو نغه بدیلا وګورل شو او به ویل شو ثم يقوم ونقوم خلفه بیا موږ پاسېدو او بدیلو شاته فیصلی بنا حضرت ویل مزرا جی باب التکنی بابي تراب وان كانت له كنيه اخرى. ګوره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دغه اگر چې کنیت بل وو لیکن یو ورځ مکه حدیث تل دی حدیث ابو د فاطمی صاحبې په کور کې څه خبرې اترې واوړې جنگ خو نه شي ویلې خبرې اترې واوړلې علي صاحب د خفقان لار جمعه کې نبی اسلام چراغي فاطمه علي سي شو افس غوسه شو بیا لا حضرت کته یو ځای کودو او صادر د ملانه کوشو او په ملا باندې خاور لګیدل و نبی اسلام لار کېناس او د ملا باندې لاس کړ او دوی ته سندلې یا با تراب خود کنه اے د خاور بلاره پس معنی اے صاحب د خاور پاسه بس دینه پس حضرت علی سے بوي چې ما ته بابا تراب وای اوسم تاسو ځان لقب خد ابو تراب مخکدا به قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال ان كانت احب اسماء علي اليه لابو تراب وان كان لا يفرح ان يدعى بها وما سماه ابا تراب لا يفرح ده بخامه خوشاله ده ان يدعى بها وما سماه ابا تراب نو مسما کړه شه ده ابا تراب الا مگر دی وجنا الا النبي صلی الله علیه وسلم نبی اسلام مسما کړه ولی غاضب یومن فاطمه تا دی ورځ حضرت فاطمی سره جنگ وکړ غصه شو فخرج وته د کور فاستجا فی الال جدار او فی روایت فاستجا الى المسجد یو دیوال سره ډډو ولا په جمعات کې وجاء النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام راغی یتبعو چې دې لټاو فقال هو ذا مستجون چاوی جی داسیری او بیغم وته فی الجدار فجاء النبي صلی الله علیه وسلم وامتلا زارو ترابا راغ حضرت په دې حال کې چملای د خاورنا ډکوا فجعل النبي صلی الله علیه وسلم يمسو تراب انزاري ويقول اجلس يا با تراب کینا کنه مرا جی باب ابغض الاسماء الى الله تبارك وتعالى ابغض الاسماء الى الله تبارك وتعالى یعنی ناپسند نمونه الله مهربان ته کم دي هر هغه نمونه ناپسند دي چې دغه نمونه په معنا کې شرک پیدا کیږي یا پاغي نمونو کې دای په معنا کې نسبت اولوہیت بنده ته کیږي هغه نمونه چې دغه په استعمال کې قانون شرعي توڑ پیدا کیږي هغه نمونه اخل خندي لکه شهنشاه چې موږ چاته شهنشاه شاهنشاه شانشاه شایان شان دا نمونه خندي دا د احکم الحاکمین معنی شو او ملک الاملاک معنی شو او دا نمونه چاله ندي البته قاض یلق الذات نو خل دا خیر ذکر دی او قرون خیر قرون کې دی جواز وو جی به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الأعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخن الاسماء يوم القيامه عند الله اخن الاسماء یعنی ناخخن افحش معنا ناخخن من الله تعالی تسمى ملك الاملاك تسمى ملک الاملاک چې چاته نوم دی ملک بادشاہ الاملاک د بادشاہانو بادشاہ وسوق دی الله مهربان دی به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره روايه قال اخنه اسم عند الله وقال سفيان غير مره اخنه اسم عند الله ناپسند او ازل یې ناخوخنم پنځ الله او قال سفيان غير مره سفیان بی حساب داویل دی اخنه الاسماء عند الله رجل تسمى ملك الاملاك وقال سفيان يقول غيره او سفیان وی چې نور علما د ملک الاملاک معنی کوي تفسیر څه دي شاهان او شاه شاهان شاه نو شاهان شاه خو څنګه
بادشاہ د بادشاہ ٹھیک شو کنه لکه شاهین شاه شاهانو شاه دا معنی اخر الاسماء دی لکه چې شاهان شاه الله مهربان دی جی باب كنية المشرك وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا يريد ابن ابي طالب. اوس ګوره بیان د ذکر د کنیت ته مشرک مطلب د بخاری دا دی چې دا سره مسلمانانو کنه مشرکین لپاره هم کنیتونه وو او هغه مشرکان به په اسم کنیت یادېده لکه مسور دا حدیث بیان کړ نبی علیہ السلام نه چې اورد نبی علیہ السلام الا ان يريد ابن ابي طالب ها کې رادو کې ابن ابي طالب وګوره ابي طالب کنیت څه کړه کنیت شو د دې لپاره د مشرکم کنیت وی به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن اسامه بن زيد اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قتيبه فدكيه وسامه سوش حضرت په حمار باندې پاکتی فدکیه باندې فدکیه د یو کپڑا وا د فدک جوړا وا و اسامه وراءه حضرت اسامه ور پسې وو يعود سعيد ابن عباده چې تاسو سعید کاو نو دا حمار ستاسو د پاکستان نو په دې باندې دوه کسان کېنه نشي کېناسته اګه دوه کسان کېنی نو ډیر بدوم لګي قچرو وځګنا او د افغانستان خرونم د قچرو په شان دی في بني الحارث بن الخضر قبل وقت بدر فسار حتى مر بمجلس في عبد الله بن ابي بن سلولة وذلك قبل ان يسلم عبد الله بن ابي فاذا في المشركين عبد الاوثان واليهود وفي المسلمين عبد الله بن رواحه فلما غشيت المجلس عجلت الدابه خمر ابن ابي خمر هر کله چې د مجلس باندې د حمار د رواني دو په خاطر چې کوم جوړه ولګیدا نو خمره نو معنا دا شوالکا ابن ابي سلول چې کومو هغه دا پوزه پټ کړه بیردای چې دور نزان بچ کړه وقال لا تغبروا علينا من باندې هم ورځوي کنه فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم الى الله وقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن ابي بن سلول ايها المرء يعني ايه سړیا لا احسن مما تقول نشته خبره داغه نه چتوي یا لا احسن مما تقول استاد وینا نه خو وینا زبل نه ګرم ان کان حقا کی رښتیاوي خو فلا تؤذنا به فی مجالسنا زموږ په مجلسونو کې مونږ ته درسونه مکا څنګه پس راشه فإنا نحب ذلك مجال فمن جاءك فخص عليك سکتا ذکراشي نو ته بیانو قال عبد الله بن رواحه بلا یا رسول الله جیولنا ید الله پیغمبر فخشنا رازم سخا فی مجالسنا زم په محفلو کې فإنا نحب ذلك مخذ آسان جګړه فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون یو بل با ټوپونه وهلې جنگ کړي فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم تسلی ورکولا اوازونه ولکتا کول حتى سكت ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فصار حتى دخل على سعد بن عباده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد الم تسمع ما قال ابو حباب يريد ایتنی خبر دی ابو حباب سویلو دا ابو حباب جو کنه د سلولی د زوی کنیتو او دا حدیث ته کې فقط راغی چې کنیت د مشرک وی معلومه ده د سلولی زوی چې کومو د مسلمان نو د سلولی زوی قال كذا وكذا قال فقال سعد بن عباده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وعف عنه واصفح والذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذا البحر مشوره شورا قائمه کړي وا مالکانو مشرانو د دې کلی بحری معنی دې کلی محله الا ان يتوجوه چې دلا فسر باندې تاج دغولو کی ويعصبوا بالاصابه او اتری په سر دې پټکي فلما رد الله ذلك بالحق الذي اعطاك هر کچ دې دا مشری رد ک الله هغه نعمت عظیمه سره چې تعالی درکړي دي شرقا بذلك او پوښ کنا نو غوسه شده پدې خزیمه اوشلې ده پدې باندې فعل به مارتا فعفان رسول الله صلی الله علیه وسلم فذلك فعل به مارتا
دغه تاج پوشینه چې د محروم شه نو د دې وجنه د پتا باندې ناراضه کوي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب كما امرهم الله ويصبرون على الاذى. قال الله ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب الايه. فقال ود كثير من اهل الكتاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاون في العفو عنهم ما امره الله به حتى وزن له فيه. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امر الله به حتى وزن له فيه ترتیج الله اجازت ورک پیغمبر علیہ السلام ته فیهم په جنگ کولو کې دوی سره جی. فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه منصورين غالبين معهم وسارة من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن ابي بن سلول وهم معهم من المشركين عبد الاوثان. هذا امر قد توجه فبايعوا رسول الله. هذا امر دا یو لوی مسله دا قد توجه تاقی سره غټه شوی دا تیشو کنه غټه شوی دا کامیاب شوی دا. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام فاسلم خلق مسلمانان شو. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعت ابا طالب بشيء؟ هل نفعت ابا طالب بشيء؟ ابو طالب تتاس دنیا کې څه خیر رسول لري فإنه كان يحفظك ويغضب لك. آئے بستا حفاظت کو یعنی چوکیداری کولا او ستا په وجه به خلق سره جنگي ده یغضب لگا غصه به کولا په خلق لکه ستا فیدې دی پارا. قال نام او کله فیدې مې رسول دې څنګه او فی زحزاح من النار دې په پاغه لګغنی اور کی دا پاغه لګ اور کی به دې زحزاح هغه اور ته وی چې سړی په چودريږي سره د خپل هغه گیټای پکې پټی شي دې په لګغنی اور کی وی. ولولا انا که چره زه نه وي یا زما شفارش نه وي لکان فی الدرک الاسفل من النار نو دې په جهنم کې د ټول نکټ کندې کې پروتو جی. باب المعارض مذبوحه عن الكذب وقال اسحاق سمعت. باب المعارض باب د بیان د پیشکول د تعریضونو مندوحه عن الكذب داسي معارض چې پاک کړی شوی د دروغونه یعنی داسې تعریض کوي چې هغه حق تمایل وی او د دروغونه بچوي جی. وقال اسحاق سمعت انس قال مات ابن الابي. دا مخکې مسله تیر شوی ابو طلحه چې بار ته تل زوی مړو او خځه غسل ولور کو کفن کو کور کې آرام سره ودک جی. دې چراغ کور ته الک څنګه دی خځه ورته هدا نفسه معنا پارام شوی دی دغه بدن نفس پارام شوی دی. وارجو قد استراحا امید کوم چې الله بل خوشحالي او راحت ورکړي. وظن انها صادقه او دې خاوند دا ګمان کو چې دا رښتینی ده او دې مقصد خدا او چې دا آرام د آخرت ته کنه او ماشوم تکلیف ختم شو او ساده دي ایله څه مشکلاتو او خاوند دا پوښتنه چې دې خوب راغل دي دای خدا خیر چې ماشوم دنه خوب کی او پارام دې ذکر نور خبره بیا مخله را اله اخره. به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن سعد بن بني عن انس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدان حادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرفق يا انجشته ويحك بالقوارير. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس وايوب قال ابي قلابه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان له غلام يحدو بهن يقال يحدو بهن خديا ویلاس سندري ویلې. فقال النبي صلى الله عليه وسلم روایت بیان اس سوق قابل قواریر قال ابو قلابه یعنی النساء د قواریر مراد خزی دي دام پشان د کچو نازک دي پوښی کنه. قال حدثني سوق قال اخبرنا حيان حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا فتاة قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه يقال له انجشت وكان حسن الصوت وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تكسر القوارير شيشي ما توای ها ضعفت النساء کمزوري زړه والا خزه اچھا په आवाज مین شي بیا هو بوزګن وی زما جانان بیا تاسو روانه یم
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك كان بالمدينه فزعون فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا النبي طلحه فقال ما راينا من شيء وان وجدنا ولا بحرا لا بحرا کنایه ده د سنا دا چابکتیانا د وسعتنا د فراخینا او د قوتنا جی باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو بس یو سره مسند یو سیز مزمت کوي او دوی چې ليس بشيء او ليس بشيء ان مراد تعریض وي دانه چې دا شی نه شیخ هر شی دی کنه خو ليس بشيء نه دا شی د کار نه دی مطلب یې دا دی دا شی څه حقیقت نه لري د دې شی څه حیثیت نشته دی دا تعریض دی ليس بشيء وهو ينوي انه ليس بحق جی وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم للقبرين والنظار بلا كبير وانه لكبير وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب اخبرني يحيى بن عروه انه سمع عروه يقول قالت عائشه سال اناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشيء وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يحدثنا احيانا بالشيء يكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه من الجن دا یو خبره د پیرانو نوي یخطفها الجنیو یا یخطفها الجنیو چې را اتختی اغل را پیریان ګوټه فیقرها فی اذن ولی نقر کی فزرد خپل مرګری کی کور کی نه کور کی قر فیقر کور بینه د چرګ کورکوړاړي کی قرت دجاجه پشان د کور کولو د چرګي ويغلطون فيها اكثر من 100 كذبه بیا دا ټټه زامن وسره زیات تسلونه درو یوځي کی ان کی چرې پدې کی یو خبره سم شو نو خلک وګوره کنه سم شو انو خدا سي حال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب رفع البصر إلى السماء وقوله فلا ينظرون إلى الإبل كيف ما شاء الله ما شاء الله دا دې وطندار خیال دی ها حضرت صلی الله علیه وسلم رفع البصر الى السماء ګورا ما ته ګورا تا پر په دې حاشیه کې ویلي دي او دې حاشیه والا ابن بطال دی دا ډېر ناشنا شرح ده اکثر ستاره حاشیه نه ځکه دا په خواني عالم دی خدا دې چې دا تم جل نه دی دا نه هم جل ده اوس دا ټول نرستو دی کتاب الادب ټول استیزان کتاب دا جلد استیزان نه شروع شوی اول د استیزان د بیا ته مدن بیا ادب د ټول ګډوډي پدې او شعر اعلی دی نو ابن بطال وایي چې د صوفیاو مذهب دا دی چې بره مګوره بره الله دی او چې ته بره ګوره دا انتهایی بیا د بیدا کته وګوره دا څه باندې ګوره ګناه ده نو امام بخاری باب را فلا ينزل الى الكيف ولا السماء كيف اسمان ته ګوره نو معلومه شو چې برکتل ګناه نه ده ځان سوفری م جوړاوي نه ها وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن غير عن الشيخ قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن يقول اخبرني جابر بن عبد الله بن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي فبين بس یعنی وای رالا ثم فتر بیا منقطع شوا سست شوا منقطع شوا تعطیل راغه بند و بالکل نه وای فبین انام شي سمعت صوت من السماء فلاتم یو आवाज می واورید فرفعت بصري الى السماء ما برو قتل وګور اول کی قال ابن بطال في رد على آل الزهد رمبه حاشد تاو کته چلو قربان قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك عن قريب عن ابن عباس قال بيت في بيت امرته والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فلما كان ثلث الليل الاخر وبعضه فنزل الى السماء فقرا ان في خلق السماوات والارض الى قوله لاولي الالباب باب من نکت العود بین الماء والطين باب دې په بیان دا چا نکت العود ٹھیک شو کنه چې خوازولا یا راچولا لخته بین الماء والطين دوبو د خټو میس کې نبی علیہ السلام ناسو یو ځکه او بوم یې خټو حضرت دا کول
کله بوله بشم کراچو کله خټل او سوچ کاوه خبره کوله نو دا ګناه نه ده جی أبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عثمان بن أبي ياسين قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان مدینه حضرت یو باغ کې د باغاتو د مدینې نه علما وی چې دا پیر اریسو کم کې چې بیا حضرت عثمان ابن عفان نه ګوتای ورځېدلې و جی حضرت پلاس کې عود یو لخت وا دلته خوې لرګې دی خو بعد کتابونو کې راځي چې دام ساو یعنی لخت وا جی فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت یستفتح ټک ټک وکړه ور کولاول غختل حضرت لاش ور کولاو کا زیر جنت ورکا فذهبت ذ چلانمن چې ګورم فإذا أبو بکر نو خوش نصیب شخصیت ابو بکر سے بولاړو ففتحت له وبشرته بالجنة ما ور ورته کولاو کا ما مبارک شه نبی علیہ السلام چې دا سړی جنتی دی الله اکبر ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر فتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس فقال افتح وبشره بالجنة فقال على بل لا تصيب أو تكون فذهبت فإذا عثمان معنا اخر کې چراغ عثمان سے ورته کولاو کا خبر ولا ورکه د جنت علا بل وا تصيبو سره د مصائب نه چې دې ته برسي بس خبر میں کو ورتا چې نبی علیہ السلام وی جنتی دی خو دنیا کې په لږ مشکلات راځي حضرت عثمان الله المستعان الله المستعان چې دنیا کې تکلیف راځي الله نه به امداد غواړم الله می دې ملش باب دې بیان دا غچا ينکت الشیء بيدی فی الارض چې راچ یو شی چې فلاذ دي کی پزمکا دام تا مخ ویل دی معنا نبی علیہ السلام دی او قبر په غاړه ناستو او سوچ کو نو دا لیک لرګي داسې کو بعض وخت څه خیال کیږي نه ازدا لخت مخته زمکه لراچی انو دا کول هغه نه پس بیا تخریج شروع کو جی محمد بن شارم قال حدثني ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان ومسؤول عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكت في الارض بعود وقال ليس منكم من احد الا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار قالوا فارغا یعنی فراغت کړه شوی د دغې د لیکنا چغزه دغې د جنت نه دی جی افلا نتذكر قال اعملوا وكل ميسر فاما من اتى واتقى الايه باب التدبير والتسبيح عند تعجب وقال باب دې په بیان د الله اکبر ویل یا د سبحان الله ویل عند التعجب په وخت د تعجب لکه یو شی ته وګوري او تا په نظر کې درونه ښکار شي او ته تعجبن وي سبحان الله یا الحمدلله دا ډېر ښه یعنی سنت طریقه دا ثواب دی چې او شی څړي ته وګوري او تاسو خسته ښکار شي او شی وای ته سبحان الله فقال ابن ابي سوري عن عباس عن عمر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اطلقت النساء وقال لا قلت الله اطلقت نساءك قال لا قلت الله اكبر او دا قصه ده کنه اثر چراغ کنه او عتبان سے او پریشان حضرت پریشان دی لوی خبر شو مې غسانی راغی نه بیبیاله طلاق ورکړه چراغ حضرت میں تپوسو کوي نه ما سبحان الله یا الله اکبر او سړیا ته په نشو په مطلب باندې جی ابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبر الشيباني الزهري قال حدثني هند بن الحارث ان ام سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا انزل من خزائنه ماذا انزل من الفتنه من يقول صواحب الحجر ازواجه حتى يصلينا بالبركات في الدنيا عاريه في الاخره وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبر الشيباني الزهري التحويل وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن سفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره حضرت جاءت رسول الله دار اعلی پیغمبر علیہ السلام څخه تزورو چې ملاقات کو په وخت د شپې حضرت معتکف په جمعات کې حضرت جمعات کې اعتکاف کو نو حضرت صفیہ ماقام بس شعر اوړي او ملاقات غرض او دعا غرض خوږ کنه فلم چي فی العشر الغوابر من رمضان
هغه لسو پاتش په د رمضان کې نو فتحدثت عنده ساعه من العشاء نو صفیه حضرت صلی الله علیه وسلم سره ماستن ناس تاسو خبرې اترې ضروری کولې نو ثم قامت تنقلب بیا پات د واپس کېدله کور تراتلا فقام مع النبي صلی الله علیه وسلم يقلبها پس حضرت دې سره چې دا رخصت ولا لګلې کورتا حتی اذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن ام سلمہ حضرت ورسره هغه جمعات هغه دروازې ته چې ام سلمې کور سره جوختو زوج نبی صلی الله علیه وسلم مر به ما رجلان من الانصار حدیث مکه تیر شوی دی په دغه وخت کې دوه کسان د انصار له تیرېدل وسلم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم نفذ سلام وارو حضرت با سلامي بیا پتی والی جذب لاړ فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رسلکما ټیر جاؤ صبر کړئ علی رسلکما اے تاسو ته ما صبر وکړئ انما هي صفیه بنت حیی دا صفیه ده قال سبحان الله یا رسول الله وکبر علیهما او باغی دا خبره غټو لګی دا چې حضرت په من بدګماني وکړي چې چلو شو قال حضرت ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم ان دا شیطان کرونده کوي په انسان کې پاغزه د حرکت تویني نو وانی خشیت ان یغزو فی قلوبکما زیریدم چې چرته دارامي شیطان تاسو په ځکه کې سره شیطانی وسوسه وانه چی چر نبی علیہ السلام سره پر ماستن ته ودا خزه سوق نو دې لپاره ما تاسو چې دا زما بیبي ده چې شیطان ته موخه د آرامیتوب ملام نشي دینه معلومه شو چې دا سره دوام د خیالاتو یا د تان دفیه پکاره ده تومت دفیه پکاره ده جی باب دې په بیان د ورزولو د گیټو حذف دي ته چې نړۍ غونې گیټای د چنچنی عمره یعنی چنچنی د چنچنی عمره واخلي او سیدا سي فرضای اسیدا سي کوي یا د غولېل کې حضرت دې نه منع وکړه الکه دې سره سکیږي نه په دشمن زخمی کیږي نه په نوزه اسی چا سترګه ماته چا غاښ په ماته داسې مکوا جی يقول حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عمر بن سعد الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل الأزدي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخشب وقال إنه لا يقتل السيد ولا ينفي العدو وإنه يقطع العين ويكسر السن. جی. باب الحمد للعافية. تعديش ما كتير شيء ده لا ينكي العدو زخمي كي نه دشمن لرا او وباس يسترګه د انسان ويكسر السن من فزون شي د نقصان ډیری فایده پکې نشته ده. باب الحمد للعافية. ګوره اوس دې نه باب اخره پوری تاسو دوه مسلې خې یو تصاوب دی باسای چې ورته وي یو دلته ورته اټوش کوي څوک ورته پرنجي وي دا دوه خبرې دي تصاوب خو من الشیطان دی ځکه چې دې بنیاد سستی وي یا زویل خوب ډیر راځي یا روټه ډیر خورلی د بیا خپل وازیږي لکه سوس لازم او دا خشه نه دی ایو آتش دی پرنجي دی دا د الله مهربان طرف نه او د انسان دې سره دماغ سشي کولاو شي نو کله چې آتش یو سره اټوش کېو کې او پرنجيږي نو دې له پکاږي الحمدلله سامي له پکاږي يرحمو کلا نو بیا آتش په جواب کې وای یادیکم الله ويصلح بالکم اول مسله امام بخاری داخی دیم خی چالکا یرحمک الله و په هغه چاوي چې چا په خپل الحمدلله ویلي او چې الحمدلله نی ویلي نو پتا باندې یرحمک الله ویل نشته جی قربان يقول حدثنا محمود بن بسم قال اخبر سفيان قال حدثنا سليمان عن انس بن مالك قال تسال عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت احد ولم فشمت جواب د اتوش کی ورکه حضرت یو تو ولم یشمت الاخر بل ته ورنکا فقیل له چاورته حضرت دی له جواب ورک دی له نه هذا حمد الله وهذا لم يحمد دی له جواب زکه ورک چې الحمدلله وی او دی له زکه جواب ورنکه چې الحمدلله نو ویلی جی باب دې بیان د جواب د پرنجي کړه چې الحمدلله وی
معنی دا چې یو څه یو پرنجي د اټوش کې وکړه الحمدلله وی نو جواب به رحمک الله سره ورکړي اسنه به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الاشعث بن سليمان قال سمعت معاويه بن سعيد بن مقرن عن البراء بن عازب قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع ونهى عن سبع امر بآية المزي واتباع الجنازة وتشبيك العاكس واجابة الداعي ورد السلام ونسل المظلوم واجراء قسمه ونهى عن سبع وعن خاتم الذهب وقال حلقة الذهب وعن الحرير والدباج والسندس والمياسر باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التساوب. بس دا مطلب درته ګوره یو تصاوب دی چې هغه مکروه دی ځکه د دې بنیادی سبب چې کوم دی نو سستی ده او یو چې کوم دی اوتاس دی اټوش کړي د دې بنیادی سبب چې کوم دی راحت نفس دی ځکه اوتاس من الله والتصاوب من چلو مخکې دا قال حدثنا ابي اياس قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثنا سعيد بن المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاس والتصاوب فاذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه ان يشمته چې جواب ولورکی واما التصاوب چې ده فانما هو من الشیطان ده فل يرده نو دې دغه رد کوي مستطاع چې څومره وسی معنی څه شو الک التصاوب چې راځي نو رد کوي اوس په دې باس دې چې الک رد کول کې د اخلاص باندې خلی باندې لا څه خو موشي په دې باندې ځان ستړي کړ دي چې دا څه رواج کو نشته لري چې په خلی لاس کېده صحیح ارتاس داخله ولې چې په خلی لاس کېده مونږ دغه جواب کو چې په دې خلی لاس اله دی چې څه ټینګ نشو اته خو دې خلا باندې دا څه کوم یا تصور بدل کا او کې هغه نشي چې خلا خامه خوازيږي نو دا دنه خو بیا خزانه ده نو بیا پړ خلک چرسو کیو نه ګوري انسان خو ځان جدا کې چاته دا عین ته دی خلواره نه ګوره بیا تاسو څنګه ښکاري او یا چې زو کچو ګلاس کې وبس کی تور تا وګوره چې ګلاس د کچو کې انته وځي او دیو کې فوټو راخه نه کوم بدزیر شوی لګي دلته ځکه زموږ یو بزرګ استاد ایو چې وبس یې ویلا ځي کچو ګلاس وګوره دا خلاص کار نشي ته چې ته ځان ته عینونی څنګه د ګوره بیا پیر چې ته خیال دې کړی ابول پیر خو نه نشته زما غاړه دا صلات التسبیح ته ده علي باب اذا عطس کله کې یو سره اوپرنجيږي نو کیف یشمتو مان جواب د آتش بسنګ ورکاوي نماز ته چې الحمدلله يرحمك الله يسر لكم باركم وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه وصاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم شانكم لم يحمد الله کیا ټوش کې کون کې پرنجیدون کې حمد باری تعالی او نوې نو بیا به ته جواب نه ورکړي جی فقال ان هذا حمد الله ولم تحمد الله ومن اذا تصاب فليضع يده على فيه اذا تصاب کله چې یو سویلا باسه راشي سویلې راشي کې باسه راشي سوې سویلې دلته باسه راشي سویلې راشي او جو کنه نو پکای ټوټه تاسو کی خلی باندې لاس کی دي ها علي قال حدثنا ابن ابي زيد عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاس ويكره التساوب فاذا عطس احدكم وحمد الله كان حقا على كل جسم سمعه ان يقول له يرحمك الله اخو التساوب فانما هو من الشيطان فاذا تساوب احدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا تساوب ضحك منه الشيطان چې کله دې باسه کې سویلې کوي نو شیطان سره خاندي نو یا خدای چې د خلک واځيږي شیطان سره خاندي یا دادی چې لکه خندا حقیقتی دی خو چې کله دې خلوازی کنه انو دلته یو کس دی
هغه چې دا دغه له موږ کوم ډیر نشي شیطان سره خاندي حدیث کې کله خلا واځي کې اخري ها شیطان سره خاندي اصلي دی فخل ورته دوی واقعي خاندي او دا حقیقت ده او بل قول دا چې لکه دا ځکه حقیقتا نه د شیطان خوشحالي دا ولې لکه وې زګه چې کله سستی راشي نو دا سستی معنی وي د دینه اګه تا روټه ډیر کړ دا کنه او پتا سستی دا وښه کنه اردا معنی وي د دینه نو شیطان چې د دین کار نه کوي شیطان خوشحاليږي اخ قابو میکا اخ اچھا تاب قابو کو وښه کنه ها نو دې خاندي او د سوال د امام بخاری وی فخری دلاس کی دی حدیث کې لا خپل بار لاس خرا نغلا دلته غفل يرد مستطاع دي رد کوي دي مستطاع نو دې د مستطاع کې وزن یدن ده کنه یو شو دغه خبردار چې ستا پر حاشیه لیکلي دي ولكن ثبت في بعض روایت اذا تصاوب فليزيد ولا فيه نو بعض روایتو کې راځي کنه چې دې د فخری لاس کی دي ځکه امام بخاری ترجمه د خارج نه وکړه بسم الله الرحمن الرحيم